بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. پرون سبق کې دا ویل شو چې مصنف رحمت الله علیه د منار خطبه بیان کړله او دا الفاظ به بیان کړل چې اعلم ان مکه الحمد لله الذي هدانا الى الصراط المستقيم والصلاة على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم. نو پرون منګه د آل مطابق خبر وکړه، بیا منګه د دین متعلق خبر وکړه او د دین سره د قویم د عقید ولې لګول دی په اړه خبر وکړه. بیا یې ربط بیان کو چې په دې کتاب کې د اصول فقه حد اضافي او حد لقبي منار مصنف نه ذکر کړي، نو موږ هم نه ذکر کړي. او صرف د علم اصول فقه تعریف بیان کو چې دا هغه علم ته ویل کېږي چې په دې کې د احکام د پاره د دلیلونو ثابتولو نه بحث کول کېږي، د احکام د پاره د دلیلونو ثابتولو نه بحث کول کېږي. او موضوع بیان کړل چې موضوع د علم څه شی دی. نو په دې کې درې قولونه دي، سو کوئی چې صرف احکام دي، سو کوئی چې صرف ادله دي، او سو کوئی چې احکام او ادله دواړه دي. نو دی ونه مختار ټکی لیکل چې غوړه شوی قول مطابق موضوع د علم احکام او ادله دواړه دي. بیا اعتراض پیدا او چې علم یو دی او موضوعګان یې دوه دي، نو دا ولې نو موږ وایو چې ادله او احکام دا دواړه په دې حیثیت سره چې دا مثبت ثبوت ټکی په دواړو کې لري. ادله دا د علم اصول فقه موجوده په دې اعتبار سره چې دا د دې په ذریعہ سره احکامات ثابتېږي، او احکامات د اصول فقه موجوده په دې اعتبار سره چې دا د ادله نه ثابت کړل شي، یو د مثبت او یو د مثبت وي. نو مصنف رحمت الله علیه پر خپل کتاب په شروع کې احوال د ادله ذکر کړی دي او ورسته بیا احکامات ذکر کړی. نو ادله د شرع سلور دي، ادله د شرع سوري یو د قران مجید، یو د احادیث نبویه صلی الله علیه وسلم، اجماع الامه او قیاس. دا د نور مصنفین په شانتیونه وي چې اصول د شرع سلور دي یا اصول د فقه سلور دي، ادله د فقه سلور دي، بلکې دی وایي چې دا اصول د شرع درې دي او بیا وایي والاصل الرابع القياس، سلورم به قیاس ته. نو دا ولې ذکر کړه چې ان شاء الله سبا سبق کې بیا دا راشي او دلته دا کم ټکی چې ذکر کړی دي چې اعلم ان اصول الشرع ثلاثه. نو اصول په اړه کې خبره کوي او د شرع په اړه کې خبره کوي. نو اصول مخکې مل شوی دا چې اصول د اصل جمع ده او اصل ویل کېږي ما یبتنی علیه غیره، هغه څه چې باندې بل څه بنیاد وي د اصل ویل کېږي، هغه څه چې باندې بل څه بنیاد وي نه د څه ویل کېږي اصل ویل کېږي. بیا او دلته د اصول نه مراد ادله دي، دلته د اصول نه مراد سری ادله دي. ذکر دینا اصول نه مراد ادله دي چې مورستو د دینه د کتاب الله سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اجماع الامه ذکر دي. نو بری کې نور اصول نه بیانې بلکې صرف دغه اصول به بیانې د کوم په درې سره چې احکامات ثابتېږي. بیا الشرع کې دا دوه خبرې دي، یو خدا چې دا مصدر دی او که اسم جامد دی. نو کدا مصدر شي نو مصدر کله مبني کله په معنی اسم فاعل وي او کله په معنی اسم مفعول وي. نو الاولنې قول دا دی چې الشرع دا مصدر دی او په معنی اسم فاعل دی. کدا په اسم فاعل باندې شي نو بیا وبکه دا په معنا دا لام به عهدی وي، الشرع کې د لام به عهدی وي. مراد هغه دلیلونه چې کم شارع دلیل ګرځول لري هغه درې دي، هغه دلیلونه کم چې شارع الشرع په معنا الشارع شو پوه، یعنی هغه دلیلونه کم چې شارع دلیل ګرځول لري هغه درې دي. او دویم په قول بګیاره چې الشرع مصدر ده خو په معنا د مفعول باندې ده، الشرع مصدر ده خو په معنا د مفعول باندې. کدا په معنا د مفعول باندې شي نو بیا وبګي په الشرع کې د الف لام دا به جنسي وي، مراد به د دې نه هغه ادله د احکام مشروعه، ادله د احکام مشروعه دا به مراد وي پوه شئ. او دریم قول بګیاره چې الشرع دا مصدر نه ده بلکې دا اسم جامد ده، الشرع مصدر نه ده بلکې سره اسم جامد ده. او الشرع ولګي دین دا شرع څه ته ولګي دوی دا اسم جامد اغسل دا شرع
دا معنا اغستل غوړه دي ځکه چې په دې نور صورتونو کې به ته په تعویل بکې چې الشرع مصدر ده نو دا بګی دا خبر کوي چې را شرع مصدر ده نو مصدر کله په معنا د فاعل لري او کله په معنا مفعول لري نو کله په معنا فاعل نو شارع شو کله په معنا دا مفعول شو مشروع شو او چې اسم جامد واخلي نو دا راوستل به بګی نه پوه شو به معنی دې پورو وای بيزو خا نو وی چې والمصنف رحمت الله علیه ذکر احوال الادله فی صدر الكتاب مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی د احوال د دلیلونو د سر د کتاب کې او احوال الاحکام فی اخره بعد الفراغ عنها او احوال د احکام ذکر کړی په اخر د دې ورسره د فارغ کېدو د دینه چې د ادله نقل وزګار شي فارغ شي جو بیا با احکام ذکر کړي فقال فرمای اعلم ان اصول الشرع ثلاثه پوښه به دې خبره باندې چې اصول الشرع درې دي اصول څه ته وایي والاصول جمع اصل اصول څه جمع ده او اصل څه ته وایي هو ما يبتني عليه غيره چې بنا وي په باندې غیر دا مطلب چې په بل څه د لپاره بنیاد وي د بل څه د لپاره څه وي یعنی بل څه چې جوړي پای باندې لکه اوس دا دیوال دی کنه د دیوال لپاره بنیاد اصل دی دغه شان دي د ونه خاخونه دي دا ونه تنه دا غي لپاره اصل جنان د زیل را پوښوي دا شان د هر څه لپاره اصل جدا دی هو المراد بها ها هنا الادله ويدل اصول ذکر کړی دي او مراد ادله دي د اصول مراد لګي سری ادله دي ځکه چې د دین ورستو سیاق سبق نه پته لګي چې دلګي دا دغه کړی دا د قران مجید په باره کې کتاب الله سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اجماع الامت په باره کې خبرې کوي د قیاس په باره کې خبرې کوي نو دین مراد دغه ادله دي لکه پوه شو به معنی او ادله ولې مراد دي وای لکه څنګه چې د اصل غوړلګي دي چې بای باندې بل څه بنا وی کنه دغه شان د احکاماتو بنا هم په دې دلیلونو باندې ده د احکاماتو بنا هم په څه باندې او دا شان څومره مسائل د علم چې دین دا ټول بنا ده په دې د ادله باندې والشرع وبل دغه اصول نو رسو شرع ده نو شرع په دې کې دوه خبرې یا خو اسم مصدر ده یا مصدر ده یا سره جامد ده که مصدر چې نو بیا په څه خبرې دي دوه خبرې دي والشرع ان كان بمعنى الشارع دا به حل دا خبرې چې کله شرع مصدر ته وګڼي کله شرع څه وګڼي که شرع مصدر نو بیا به په معنا د شارع معنی یعنی کله کله مصدر په معنا فاعل او کله کله په معنا مفعول نو ان كان بمعنى الشارع کجد شیدا په معنا شارع معنی فاللام فيه للعهد نو په الشرع کې بیا د الف لام سوي عهدي یعنی عهد ذهني ايل ادله التي هغه دلیلونه نصبها الشارع دلیلا چې شارع دلیل ګرځولې دي ناغت دي لکه پوښوي نو بیا به دې معنی موږ ته کوو اعلم پوښه ان اصول الشرع چې بشکه هغه دلیلونه چې شارع هغه لره دلیلونه ګرځولې دي هغه دي پوښوي لکه پوښوي به معنی الشرع معنی بیا څه کوو یعنی هغه دلایل کوم چې شارع ګرځولې دي سو دلیل وان كان بمعنى المشروع او کدا شرع مصدر شي او مصدر په معنی د مفعول باندې وي نفلام فيه للجنس بیا په د علام د سره پاروي د جنس لپاره نو معنی بیا څه شي ایل ادله الاحکام المشروعه یعنی هغه احکام کوم چې مشروع کړل شوی دي هغه احکام کوم چې مشروع کړل شوی دي هغه دلیلونه والاولى غرض لا يكون الشرع اسما للدين چې دا شرع دا اسم جامد وګرځول شي د دین سو وګرځول شي اسم جامد چې اسم جامد دی وګرځاو نو او د دین نوم دی وګرځاو نو فلا يحتاج الى التاويل بیا به تعویل ته ضرورت نشته نه وس دی وی کنه چې اعلم ان اصول الشرع تاوي نتاده سی ولې نه چې اعلم ان اصول الفقه ثلاثه اصول الفقه دی ولې نه چې اصول الشرع دی ویږي به معنی نو دی وی چې اصول الشرع کوم دا اصول الفقه کوم ویلې نو دا درې سيزونه قران حديث او اجماع دا به خاص شوی د فقه سره او لکه څنګه چې دا درې سيزونه قران حديث او اجماع د فقه سره خاص دي دغه شان د تصوف د علم الكلام د پاره هم خاص دي نو دی وجنه د علم الشرع ذکر کړل اصول الشرع چې هغه ټول ته داخل شو او کلام ته هم راشي او دغه ته هم راشي فقه ته هم راشي پوښښ به معنی وانما لم يقل اصول الفقه ودي مصنف وانا فرمایل چې اصول الفقه ونوي اصول الشرع وي اصول الفقه ونوي
لأن هذه الأصول زكذا دري أصول كما أنها أصول الفقه لك سنة جدا أصول الفقه دي فكذلك هي أصول الكلام أيضا دا أصول الكلام هم دي وزدا أصول الشرع دري كان أصول الشرع ثلاثة الكتاب والسنة وإجماع الأمة دا بدل من الثلاثة أو بيان له وإذا مكي على ثلاثه اقسام مميز تمیز ملکر دا یا مبدل شو او دا ولا بدل شو او تاسو ویلي دي چې په نسبت کې مقصود دا تابع وي مبدل منه صرف د توجیه او تمهید لپاره ولل شوی او یا علم ان اصول الشرع ثلاثه الشرع دا ثلاثه دا چې دا مبین دي او الکتاب والسنه والجماعه دا ولا بیان دي پوه شئ نو بدل من الثلاثه دا ثلاثه بدل نو هغه ثلاثه ولا مبدل منه وي او یا دا مبین دا ولا بیان ول مراد بالکتاب د کتاب نه مراد ټول کتاب نه 6600 آیتونه هغه دي نه مراد بلکې د کتاب نه مراد صرف هغه 1500 آیتونه دي کوم چې د احکام سره متعلق دي او د احادیث نه ټول احادیث هم دي مرادو چې اصول شرع ته چې درې ټول قران او ټول کتاب نه ټول کتاب نه مراد نه بلکې 1500 آیتونه مراد دي دا شان د احادیث نه مراد ټول احادیث نه دي ټول احادیث ذخیره چکم دا بلکې صرف 3000 احادیثونه ته مراد دي ځکه دا 3000 احادیثونه تقریبا د احکامات سره متعلق دي یا دغه شان د قران مجید په آیتونو کې 1500 آیتونه د احکامات سره متعلق دي نو صرف دغه اصول شرعي دي نور نه دي او د اجماع مراد اجماع د امت د محمد صلی الله علیه وسلم مراد ده ځکه چې دا امت په ټولو امتونو کې غوړه او افضل ده د دې اجماع د مخکینی پیغمبرانو غوښنده بل داره چې د دې امت کې د چا اجماع معتبر ده نو بریګه مختلف اقوال دي ان شاء الله اجماع په باس کې براشي ودلګو دا اجماع د ټولو مسلمانانو مراد ده الكتاب والسنه واجماع الامه کتاب سنت او اجماع امت بدل من ثلاثه دا ثلاثه بدل او بیان له یا دا بیان د راګر لپاره والمراد من الكتاب او مراد کتاب نه یعنی الکتاب چې الف لام ذکر کړه نام الف لام عهدی ده د دې نه ټول مراد نه مراد بعض کتاب مراد ده بعض سونه ده هو مقدار 500 آیات او دا 500 آیاتونه لانه اصل الشرع زګه دا 500 آیاتونه د شریعت لپاره اصل دي والباقي قصص ونحوها او باقي چې دا قصې او د دې نه علاوه نور خبرې ترجمه دي وهكذا المراد من السنه بعضها او دا رنګ د سنت نه مراد هم بعض سنت ټول احادیث نه مراد هو مقدار 3000 على ما قالوا او دا 3000 لکه په بنا په قول باندې چي علماء کرام د سویل دي والمراد بالاجماع الامه د اجماع الامه نه مراد اجماع امه محمد صلى الله عليه وسلم يعني سب د دې امت اجماع معتبر ده مخکن ده ولې د دې امت لشرافتها وكرامتها د وجه شرافت د دینه د وجه د عزت د دینه کرامت د دینه بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت اجماع عام ده چې کاده مدینه والا د خلکو یو کده پیغمبر اسلام د خاندان د خلکو او کده صحابه نه علاوه د هر چای لکه په دې کې اختلاف ته ورسته بتا سره چې بعض وایي چې صرف دا اجماع د صحابي معتبر ده بعض وایي چې اجماع د المدینه معتبر ده بعض وایي چې اجماع د اهل بیت معتبر ده خدا سينه دا عام دي سواء برابر خبره کان اجماع اهل المدینه دي کوا دا اجماع د اهل مدینه او اجتماع د رسول صلی الله علیه وسلم یا اجتماع د خاندان د رسول الله او اجماع صحابه یا د اجماع د صحابه کرام او نحو یا په مثال د دې معنی یعنی د هر چا په هر زمانه کې خو د هغه زمانه علما کرام دا به خبره باندې راځم شي نو هغه اجماع دا ثابتېږي هغه پوه شو دې معنی والاصل الرابع القياس و دا سلورم اصل جن دا قياس ہے قياس ولې دې نه جدا ذکر کو او قياس څه دا ونه ان شاء الله سبا به وي یاد بشي واړو شامل